خبره دا ده چې زمونږ ملک کې سیاسي اختلاف د وجه نه د یو بل پسې ډیر زیات بهتانونو تهمتونه دا شروع دي او شروع وي عام طور باندې مخکې هم شروع وي ډیر پکې هاتاپای جګړې تم خبره لاړه شي خدا انتهایی موزره خبره ده اوټته څوک د ټولو نه خخ کاری وره که اوټته وره چاله ورکه اغستا اوستا خدای استا ضمیر استا ایمان تا ته څوک د ټولو ایماندار ښکاری دا خو ته یو غوي ورکه کنه چې دا پلان کې کس دا ما زما په نظر کې د ټولو نه بهتر دی د دې عہده د پاره خو دا خو تعالی حق درکړی دی ته جمهوریت کې ګيري اوسې پکې خدا حق تعالی چا درکړی دی چې یو بل پسې شته پاسوا یو بل پسې تهمتونه بهتانونه لګوا د دې اجازه د سره نشته حدیث مبارک کې دی قیامت ته نږدې وا داسې یو وخت راشي چې دا جبه به د تورې نم زیات نقصان کوي اندازه داسې ښکاري چې غدا وخت یو بل پسې هغه سوي چې د اورېدو نه بعد نو مهرباني وکړئ چې څومره ما کړي تاسو کړي چا پس خبرې هم کړي د زړه نه توبه وباسو او آینده لپاره عزم وکړو چې دا فتنه او دا نفرتونه دا به مکمل ختمو خپل منځ کې به یو بل سره به مینه ساتو د یو بل لحاظ ساتو د یو بل خیال ساتو بل دا چې موږ دین اسلام تابع یو او دین اسلام خپل متبعین ته په هر موړ کې د مسلې حل خولې د لارې خولې دا دعای معصوره کومې دعاګانې چې د صحابه کرامو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منقول دي هغه کې راځي چې تاسو داسې موقعو کې دعاګانې غواړئ ا دعا څه ده اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا یا الله زمونږ د بادشاہي زمونږ د ټولو نه بهتره کس لور کې چې تا ته کم د ټولو نه خوښ او تا ته کم د ټولو نه ګران دی غلې ورکړي ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا زمونږ د ګناهونو د لاسه په موږ باندې سپیره شریر کس را باندې مو مسلط کوا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا دا سه کس را باندې مو بادشاہ کوا چې زمونږ په حق کې ستانه نه یریږي او نه په موږ باندې رحم کوي یعنی ظالم کس را باندې مراواله رونو حدیث مبارک کې دي اعمالکم عمالکم استاسو عملونه اغه استاسو مشران دي بادشاہي دي سورلې دي هر لحاظ سره دي یعنی استاسو ټول واقدامن اغه استاسو عملونه دي حدیث کې راځي چې څنګه برنه اعمال زی بر اعمال زی اغه شان فیصله راځي اغه شان بادشاہ مقرریږي حدیث مبارک کې راځي خپل بادشاہ ته کنزل مکوي بدر د مو آئے ستاسو بادشاہ ستاسو مشر دا ستاسو دا عمل د لاسه پتا سو باندې مقرریږي خدا غواړي چې په موږ د صحیح کس راشي په اوټ باندې صحیح کس ناراضي او ناراغله دي ورنه دی پاکستان کې ډیر مشران سپینګری ناس دي چې د پاکستان آزادېدل املی دي هر راغله د بل نه بتري هر راغله د بل نه موزيري د بل نه ظالمي د دې لپاره اسانه نسخه ده چې موږ په خپل ګناه توبه استغفار وکړو رب ته منت زاری وکړو چې اے رب زمونږ د ګناه د نحوست په موږ باندې ظالم فاسق فاجر مو مسلط کړي موږ باندې د ټولو نه بهترین کس مسلط کړي داسې کس چې ستا دین داغه خوخي دین معیاري زمونږ د ملک خیرخواهي غلني ګڼکپني من خرڅ نه کی زمونږ د ملک سودا زمونږ غیر سره ونه کی دا د رب نه دعا وکړي حدیث مبارک کې دا خول شوی دي چې د اعمالو نتیجه کې دا زمون عملونه چې داسې ای زه د عمل نه بدلوم او په ما د خلی ډېر راشي دا ناممکنه د محال د سره کېدی نشي چې څو پورې زمون اعمال خرابي اقا پورې بل ډېر د بل نه خراب راځي خو زمون اعمال ټیک شو الله جل شانه په موږ باندې د عمر رضی الله عنه په شان منصف مزاجه او د امت په غم کې لړلې بادشاہ په موږ باندې راول نو ان شاء الله دا عهد کو چې آینده به یو بل پسې سپکه بدره د نوایو او دا به دعاګان رب تکو
رب ته پته لګي چې څوک بهتره دی او څوک خراب دی څوک صحیح دی ربا تا سره د علم غیب دی په موږ باندې صحیح کس مقرر کړي چې زموږ د ملک د پاره خي زموږ د دین اسلام د پاره خي او یا رب څومره ګناهونه موږ نشوي دي او د ګناهونو د لاس ستا فیصله په موږ سخت شوي دي هغه ټول ګناهونه راته معاف کړي هغه ټول غلطۍ راته معاف کړي یا الله د فلسطین د مسلمانانو د غیبونو مدد وکړي یا الله سلو روزو تلک بګي وشوي چې هغه په داسې مصیبتونو تکلیفونو کې دي اے رب د محمد صلی الله علیه وسلم په توفیل د دې ټول مسائل او اخلاص د مسلمان مدد وکړي وصلی الله